درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1442 نمبر حدیث تے 1642. وعن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے روایت تے ان امرأة یو زنانہ و سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے یو مسئلے تپوسو. یو زنانہ و نبی علیہ السلام نے یو مسئلے تپوسو وی مچ ست تپوسو وی ان ابنتي فقالت يا رسول الله، اذا زنانا عرضكو چې اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ان ابنتي اصابتها الحصبة، زما لور ده ایته د سرمنی بیماری لګېدلې ده، لور مې ده د سرمنی بیماری ورته لګېدلې ده. فتمرق شعرها، نو هغې سره ویښته ببر شو او دوړېږي، د سرمنې بیماری لګېدلې ده او د سر ویښتې ببر شو هغه دوړېږي. و انی زوجتها، ورکړې مې دا وادي نږدې دی، واده کوم یې، نو افا اصل فیه، دا ویښته ورله لګولی شم، مصنوعي ویښته ورکي لګولی شم که نه؟ فقال نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لعن الله الواصلة والموصولة، الله پاک لعنت فرمایلی دی په هغه ښځه باندې چې کومه ښځه بلې زنانه له ویښته لګوي، مصنوعي ویښته وله لګوي، او په هغه ښځه باندې لعنت دی چې کومې ښځې له مصنوعي ویښته لګولی کېږي، واصله او موصوله. متفق علیه، دا حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کې ذکر کړی دی، کتاب اللباس باب الموصوله کې، او امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم شریف کې کتاب اللباس والزینت باب تحریم فعل الواصله والموصوله کې مستوصله کې. امام نسائی هم دا حدیث روایت کړی دی، ابن ماجه، ابن حبان، مصنف ابن ابي شیبه، بهقی رحمهم الله. د حضرات محدثینو د دې حدیث تخریج کړی دی، د ذکر کړی دی. وفي روایت، یو روایت کې دا څه ټکی راغلی دی چې الواصله والمستوصله، نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک لعنت کړی دی په هغه ښځه باندې چې بل چا له مصنوعي ویښته لګوي، او په هغه ښځه باندې چې څوک دا مطالبه کوي چې ما ته دې مصنوعي ویښته ولګي، خواهش کوي چې ودې لګي راته. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے هم دا شانتی یو روایت نقل لے بخاری و مسلم شریف کی ذکر دے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا نحوه متفق علیہ. بیا د طالبانو د پاره دلته لغات صيغه واضحه کړې دي. قولها فتمرق هو بالراء ومعناه انتصر وسقط، والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها. اوس د حدیث په شرح کې عالمانو دا خبره واضحه کړې ده چې مصنوعي ویښته لګول حرام دي، مصنوعي ویښته لګول حرام دي. د دې حدیث مطلب دا دی کنه، مفهوم چې ځینې ښځې چې د هغې ویښته اوږده ني د حسن او د خوشنمایۍ دپاره د بلې ښځې ویښته راولي او هغه خپلو ویښتو سره لګوي، دا عمل حرام دی. او هغه لګولی شي، دا ښه تپوس دی. یو زنانه ده، زنانه خو څه کوي چې نارینه هم وي که نه ګنجې، نو هغه ویښته لګولی شي که نه شي لګولی شي، خو شرط ورکې دا دی چې د خنزیر ویښته به نه لګوي. د چا؟ د خنزیر ویښته لګول حرام، او د بل بني آدم ویښته به نه لګوي. د دې نه علاوه مصنوعي د بل څه نه جوړي که نه، د پلاستیک نه جوړي یا د بل څه نه جوړي، نو هغه لګولی شي.
د سپي ویښته چې وي هم لګولی شي. مسله ده نو چې تاسو په صحیح ده. د خنزیر څمروز به ما خان د خنزیر او د بنی آدم ویښته نشي لګولی، د بل بنی آدم. دا د بنی آدم والا خبره به لږه واضحه کوو چې داسې کار شوی دی، دا کباډیان نه دي. تاسو ته پته یا نه، ما معلومات کړي دي. دي دا د زنانو ویښتاري بلا په ګرانه بیه دي. نو څه پې کوي اوس مخکې نه وي خبر، والله اعلم، خو داسې ښکاري چې دا به لګوي. د بیوټي پارلر والا او دا چې کوم د سکین دغه دي، دا د شوشا والا ډاکټران دي، د شوشا والا ډاکټران هم شته دي. هغوی دا میکاپونه او ښایست خلکو له راولي. نو هغوی به ته کېدای شي په ګرانه بیه باندې. یاد ساتئ مسله دا ده، خلک چې هر څه کوي بس خو د هغوی خپل کار دی که نه. ولکه د بل بني آدم ویښته ځان ته لګول داسې دي حرام. یاده شوه خبره. د خنزیر او د بل بني آدم، د خنزیر په دې وجه که نه چې دا ټول پلیت دی، د ده ویښته هم څه دي پلیت دي، هډوکي هم پلیت دي، څرمنه هم پلیته ده، هر شی پلیت دی، نجس العین ورته علما وایي. او بني آدم چې دی که نه، بني آدم دا پلیت نه دی، پاک دی. خو د ده د عزت په وجه باندې بیا به د ده دا اندام نه دا ویښته دا به خرڅېږي. لکه څنګه چې آزاد مسلمان اصیل سړی د ده خرڅ حرام دی، اخیستل حرام دي، داسې د ده د ویښتو خرڅ هم اخیستل هم څه دي. یعنې چې څنګه د کل بدن حکم دی، داسې بیا د یو ویښته هم سي. نو د ده د شرافت او د عزت ساتلو په وجه باندې شریعت د ده ویښته اخیستل او خرڅول څه کړي دي، حرام کړي دي. هدایه شریفه کې دا مسله شته، علماو لیکلې ده. او باقي د نور څه د پلاستیک وغیره نه که ویښته جوړي او هغه لګوي نو لګولی شي. او دې حدیث شریف کې چې کوم مفهوم دی، کوم مطلب دی، هغه دا دی د یو زنانه ویښته شته خو کمزوري دي، هغه داسې کار کوي چې د بلې زنانه اوږده ویښته پیدا کړي او هغه ورپورې لګوي، نو داسې کول حرام دي. او ما خو تاسو ته عرض وکړو نن سبا دا ویښته په بازار کې میلاویږي، اخیستلی کېږي، خرڅولی کېږي، دا کباډیان ورپسې ګرځي چې کومه پواړه ښځه یو هغې داسې په سوري کې دا ویښته ماشوړه ورکړي که نه، نو دا هلکان پوی کړي دي کباډیانو، هغې یې پټۍ ځغلۍ یې تختۍ یې د کور نه پټۍ. نو بیدار اوسئ، زنانو ته مو وایي 2000 روپۍ وي سیر اخلي، ده ته ریټ هم معلومه دی. دا معلومات کوئ او دا خو معاشره ده، معاشره د دې کې بیدار اوسئ. دا ګناه یو خدا ده. دې کې دوه مسلې دي د زنانه د سر په ویښتو کې، دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې څنګه ویښته د یو مسلمان زنانه په سر باندې وي که نه، او د دې د سرتور سر ته د پردي سړي کتل حرام دي. نو دا شانتې چې دا ویښته کله د سر نه ووته په ګومنځه وغیره کې، او دا بیا یو ځای کې پراتي او دا همداسې پراتي او پردی سړی پې نظر واچي، یا ګناهګار شو، د هغه د سترګو زنا وشوه او دا ښځه پکې ګناهګاره ده چې دا کوم همداسې د دې عایشه بسې دې له راتلو وي، دې سره څه کول پکار دي. نو دې سره مسلمانان مړي سره څنګه چل کوي، خښئ. نو مسلمانان د مسلمان د سر ویښته چې وي، د مسلمان سړي د سر ویښته چې وي، دا به څه کوي، خښئ. چې سیند ته یې لړه کړي او ده ته پته وي چې دا پاک یو بلي بیا هم صحیح ده. خو بهتر دا دی، اما په خیال څوک مړی سیند ته نه غورځوي که نه، خښئ یې. نو خښول یې بهتر دي، خښول یې بهتر دي، سوځول یې ښه نه دي. هندوان مړی سوځېږي که نه، او هندوان دا نوکونه چې دي وي، دا دې سره څه کول پکار دي. سړی نوکونه کټ کړي، زنانه نوکونه کټ کړي، دا خښول پکار دي، دا به خښې. او بې دبیلې معافي دا د ترخونو ویښته او د نوم نه لاندې ویښته چې کټ کړي، دا به هم خښئ. الله پاک دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. او کوم سړی دام فتح پوسټ کوم نارینه چې ویښته د سر اخري نه باندې او یې واړه کی ماشینی کی نه ته دی وای چې دا مال راټول کا راټولای آی سره کپړای په وګو ورته واچي بیا دا ویښته ولاندې دای فرشم صفاوي او تکړه دی خپل سکاوي صفا ساتي. نو دا ویښته ته ورته وای دا مال یو شاپر کې یو کاغذ کې یو آی سره ټیشو پیپر یې کې د لړکې چې ته ورته وای خیر دې دغه برخه ولا یو لشل ډیر شو په زیاتې ورکا چې هغه احسان در باندې راوونی او بیا لاشه خدمت چې ستا کومه د پلار نکاح دی دا آی کې خخ دا د خپل ځان احترام دی. باقي مونږ په کوم روان یو نو بس خو تاسو ته معلومه ده مونږ خو د شریعت پټلې یو طرف ته مونږ په بل روان یو لکه مونږ دا وایو چې په دا د ترخونو وخت مسوک دا کوي نو مونږ ډیرو مسلو کې په اړه پړتو سره یو خدا دغه خبره ده د شریعت خبره ده. الله دې په سره عمل کولو توفیق یا رحمان صلی الله مانځه سبق هم وینو او چې ویرو ضروري نن چټي شو چیرې